بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. الله تعالی او ټول مصیبتونه او تکلیفونه ختم کا او الله تعالی په خپل حفظ او امان کې ساته او الله تعالی د خوشحالي ژوند نصیب کا. زما مینوالو ورونو خویندو، نن درته یو وظیفه الله رب العزت د مبارک صفت او الله رب العزت د کلام پاک د آخري سورتونو نه د یو سورت د یو مختصر آیات وظیفه ده. او دا داسې وظیفه ده، دوه لفظ دي. یو لفظ هم د الله تعالی نوم دی او دویم لفظ هم د الله تعالی نوم دی، یعنی د الله تعالی دوه نومونه دي او د هغې نه یو آیات جوړ شوی دی. زما مینوالو، دا د هغې مبارک آیات وظیفه ده او په دې سکرین دا لفظ لیکلی هم ښکاري، الله الصمد. نو الله د الله رب العزت اسم ذاتی دی او الصمد د الله رب العزت اسم صفتی دی، یعنی د الله تعالی صفتی نوم دی. که چرته د دې په برکت باندې څوک د الله جل شانه نه دعا وغواړي، نو الله رب العزت هغوی هغه دعا قبلی او دعا یې رد کوي. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو کس او یا کاله خپل بت ته چغې وهلې، یا صنم یا صنم یا صنم. یو ورځ یې خوله خطا شوه او په خطا کې ووې یا صمد. الله جل جلاله آواز کو، لبیک یا عبدی، اے زما بنده زه حاضر یم، اے زما بنده زه حاضر یم. یو فرشتے ته تپوس کو، یا الله دې بنده خو په خطا کې ستا نوم واخیستو، ده خو تا ته آواز نه کوو، یعنی خپل بت ته یې آواز کوو. نو الله جل جلاله به ورته ارشاد فرمایي چې بیا په ما او په بت کې فرق څه شو چې بت ته هم آواز کوو، هغه جواب نه ورکوو، او ما ته آواز وکړو نو ما هم جواب نه یې ورکړی. نو بت باطل معبود دی او زه حقیقي معبود یم. زما مینوالو، الله جل جلاله حقیقي معبود دی. د الله تعالی عبادت پکار دی، الله تعالی د عبادت حقدار دی. حقیقي معبود الله جل جلاله دی. زمونږ پریشانی به الله جل جلاله ختموي. نو چې کله هم څه پریشانی، مصیبت، تکلیف او بیماری راشي، نو دغه پریشانی د بچاو دپاره، مصیبت ختمولو دپاره او مشکل حل کولو دپاره او د خپل ضروریات او حاجتونو پوره کولو دپاره زما مینوالو خپل وخت مه ضایع کوئ او د جمعې په شپه باندې دا وظیفه وکړئ. انشاءالله الله تعالی به ستاسو تمام پریشانی ختم کړي او څومره حاجتونه چې ستاسو وي، جایز حاجتونه، الله تعالی به هغه ستاسو پوره کړي. مینوالو، ښه یقین سره دا وظیفه وکئ، ګورئ چې څنګه ستاسو حاجتونه پوره کېږي. زما مینوالو، د وظیفې طریقه ډیره اسانه ده. د جمعې په شپه به دا وظیفه کې الله الصمد الله الصمد دا به شروع کړي او زر پیرې به ووایي. بیا به 2 رکعاته نفل وکړي، بیا به الله الصمد الله الصمد شروع کړي او زر پیرې به بیا الله الصمد ووایي. بیا به 2 رکعاته نفل وکړي، بیا به زر پیرې الله الصمد الله الصمد ووایي. بیا به 2 رکعاته نفل وکړي. الغرض 2 پیرې به زما عزتمندو الله الصمد پوره کړي او ورسره به 14 رکعاته نفل شي. یعنی هر پیره چې زر دې پوره کړل
نو د زرو نه پس به 2 رکعاته نفل کې، او کله چې دی په آخري ځل باندې 2 رکعاته نفل وکړل نو بیا به زما عزتمندو 11 مرتبه درود شریف ووایي. د هغې نه پس به د الله رب العزت په دربار کې لاسونه پورته کړئ چې الله زه محتاج یم، ته بې نیازه باچا یې، زما د حاجت ته پوره کولی شي، ستا نه بغیر څوک نشي پوره کولی، زما دا مشکل ته ختمولی شي. یا الله ستا نه بغیر بل ذات داسې شته دی نو چې زما دا مشکل ختم کړي. انشاءالله د جمعې په شپه تاسو دا وظیفه وکئ او تاسو بیا تماشه کوئ چې ستاسو حاجتونه څنګه پوره کیږي، ستاسو پریشانۍ څنګه ختمیږي، ستاسو مشکلات څنګه ختمیږي.